باب الاعتصام بالکتاب والسنت. دی باب کې د قرآن کریم او حدیث شریف نه منګولو لګولو متعلق خبرې دي. الاعتصام معنا منګولې لګول. قرآن کې څنګه راغلي دي؟ واعتصموا بحبل الله جميعا. ټول خلق په قرآن باندې منګولې ولګوي. دا د الله رسۍ ده او سړی پړه ونیسي ماغه طرف ته کینچ کول شي. کوي د سړی پړي سره کوس کې ماغه پړي سره رخیجول شي. یو سړی د غرونه غورځېدلو څنګه غورځېدلو رسۍ نیولې او کوزه ونه کېړه د خره وبېخېجه وه که رسۍ پرېږدی کوزه به غورځي چوخڼې چوخڼې به وي. نو داسې قرآن کریم باندې تاسو منګولې ولګوئ، حدیث باندې منګولې ولګوئ. منګولې نه دا مقصد نه ده چې د پیشو غوندې منګولې چا باندې څه لګوئ. مقصد یې دا ده چې مضبوطۍ سره عمل په وکړئ. لکه منګولو کې شی ونیسئ بیا خو نه خلاصېږي که نه نوکونه ورکې نه وځي. نو مقصد یې دا ده چې تاسو دا شی په مضبوطۍ سره ولیکئ. لاندې چې لیکلي وهو الاستمساک بالشیء، یو شی ټینګ ونیسئ. سړی خاطري حالات کې شی ټینګ ونیسي بیا خلاص نه وځي که نه څه خوږي. په دنیا کې دوه شیان موږ سره دي. الله رسول پر ایښي دي. پیغمبر علیه السلام ارشاد د موت ته دوه شیان پر ایښي دي. زه ښه درنه روان یم ځکه زه انسان یم، ما ته به مرګ رسي. یوازې د دنیا نه څه مونه مخکې رسولانه هم لوړو، خو تاسو ته دوه شیان پرېږده ده. په دې باندې که تاسو مضبوطۍ سره عمل وکړلو او ژوند کې مو راوستلو نه هیڅ کله به ګمراه نه شئ، څوک به مو غلط نه کړي. همیشه به سیده لارو منزل مقصود ته ورسیږئ. هغه د دې مو سنت او بل کتاب الله د دې الله تعالی کتاب ده. نو په دغه باب کې امام رحمت الله علیه مصنف صاحب څه کوي؟ همدغه خبرې ته کوي چې کتاب الله سنت رسول دا دوه څه دي ژوند دپاره موږ سره ضابطه حیات ده، ژوند دپاره دستور ده، الله تعالی راکړی یو قانون ده. په دې باندې که سړی روان شي هېڅ کله به نه تبه کېږي او هېڅ کله به دا سړی ګمراه کېږي نه. الفصل الاول پہلی فصل. عن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام ارشاد ده من احدث فی امرنا هذا، کوم سړی د مو دغه کار کې یعنی دین کې شریعت کې نوي خبره پیدا کړي د ځانه نه راوړي ما لیس منه، یوه داسې خبره چې شریعت کې هغې دپاره څه ځای نشته، هغه شریعت سره جوړ نه خوري، شریعت کې نه ده داخله، فهو ردن، هغه خبره مردوده ده، نامنظوره ده، ناقبوله ده، ایردي ټوکرۍ کې بچول شي، خال خزالې کې بچولی شي. متفق علیه. ای خبرې ته هېڅ توجه نه شي کول. کوم شی الله کړی ده، الله خیله ده، رسول الله خیله ده، صحابهو کړی ده، تابعینو تبع تابعینو ائمه اربعه کړی ده، څلور مذهبونه هغه باندې مو عمل کوو. کوم شی که دا شی نه وي نه هغه ته به هېڅ کله دین نه نشیل. نور د دنیا خبرې ځان ته چې اوس جزونه ګوډې روتلي مخکې دا شنو خو دا بدعت نه ده، ځکه څه دا دین ولا شیون خو نه دی او نه څوک دین ګڼي، دین سره ده نه دي تړلي. خبره د دین کې چې فی امرنا هذا، په دې دین کې دنیوي سوره شیان نوي نوي څه جوړېږي، جدید ټکنالوژي جوړېږي، سوره شیان جوړېږي جدید اشیا، نه هغه په دې کې نه رسي، هغه ګناه نشته، هغه بله خبرې. دین ولا نوي خبرې جوړول دا څه ده؟ دا د شریعت خلاف خبر ده. متفق علیه. وعن جابر رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، جابر صاحب نه روایت ته حدیث مبارک ته اما بعد، پیغمبر سم اما بعد فرمیلو بیا فرمیل فإن خیر الحدیث کتاب الله. ای د دنیا خلکو دا خبره اورئ، په ټولو خبرو کې بهترینې خبرې څه دي؟ کتاب الله ده. ای ما یتحدث به و یتکلم، لاندې لیکلي که نه په دنیا کې ټولو نه بهترینې خبرې ښې خبرې څه دي؟ هغه د خدای کتاب ده. دې نه ښې خبرې په دنیا کې هېڅ کله نشي کېدلی. و خیر الهدي، لاندې لیکلي السیره، په ټولو کې بهترین سیرت، ژوند انداز حیات، طرز زندگی هغه د هدي محمد، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند طریقې دي. دې نه بهترینې طریقې دي هېڅ نشي کېدل، د هیڅ انسان نشي کېدل. و شر الامور، په ټولو کارونو کې چې هغه اعتقاد سره عقیدې سره تعلق ساتي، که عمل سره تعلق ساتي، که خبرې او کار سره تعلق ساتي، هغه د محدثاتها نوي خبرې دین کې جوړول دي. محدثاتها لاندې څه لیکلي دي؟ البدع الاعتقادیة والقولیة والفعلیة، بدعت کول، بدعتي سړی چې بدعت کوي نه خبرې، بدعات ورته مخالف، بدعات نه ده، بدعت هم د صحیح ده، بدعت څه عقیدې کې بدعت پیدا کړي، عقیدې کې څنګه بدعت ته یو سړی سره د سوره باد کارونه مو کوو که نه، دا الله نه کوي، دا خو صرف مو په خپل طاقت کوو، غلطه خبره شوله.
نو همدا شی ته قولي خبرې وکړله سیر دي نه بعد دا کور کول داسې سیر دي سره بیا سړی ښه کېږي برکتي کېږي یو سړی سیارې کله نوی دروشي بیا دیواله باندې نور ولي دوه چا دی څه واچوي دې سره بیا نوی کور کې مضبوطه اوسي مینه محبت پیدا کېږي لا خبره ده ډېرې ضروري ګڼلې څه ته کاپرې کې دی بیا د سره مني نه یاري موږ څه کله نوی راشي بیا موږ داسې کوو که نه صداقات کې نوی لړه کوو بیا لړه کوي په ټولو باندې خوان کې بیا ورباندې جیوار اچوي پټاسیا په ولي روپۍ لا غونې په ولي نه دې سره اوسي څه شریعت تعلق نشته لا غونې خبره ده همداسې د کوم کور ده کې دا فیل شولو وکل بدعة ضلاله هر بدعت دا ګمراهي ده د خدای لارې نه لرې کېدل دي د رسول لارې نه لرې کېدل دي په غلطې باندې روانېدل دي ګمراهي ګمراه منه لیار ونه ورکه شي ګم خو ورکتل شي راه منه لیار ګمراه کوم سړي نه شریعت لار ورکه شي هغه تل شي ګمراه رواه مسلم وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنه قال ابن عباس سے فرمائی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمائی ابغض الناس الى الله ثلاثه درې کسان چې دي د الله ته ډېر ناخواښ دي ډېر ورته باد دي ډېر ورباندې باد لاګي ملحد فی الحرم یو هغه سړی چې په حرم شریف کې مکې مدینې کې چې کې الحاد زندیقان وله کارونه کوي هغه کارونه کې چې دین اسلام سره څه جوړ نه خوري نمبر 2 ومبتغ فی الاسلام بل هغه سړی چې لټوي په اسلام کې سنت الجاهلیه د جاهلانو خلکو له طریقې ورکې لټول غواړي ورنه بسل غواړي ورکې جوړول غواړي نمبر 3 ومطلب هغه سړی چې د چا وینې پسې سار شي دم امرئ مسلم د مسلمان وینه لټوي ساري ورپسې بغیر حق بغیر د څه وجې نه لیهري قدمه دی پسې ساري چې د هغه وینه وبهیي لیهریقه ویبهیي دمه وینه مطلب منه ورپسې سار وي رواه البخاري